یو حدیث ته بیانوم او دا حدیث چې امام منذری او محدث ته یو کتاب یې لیکلی الترغیب والترهیب په نوم باندې الترغیب والترهیب په نوم باندې او دا کتاب دویم جلد 98 نمبر صفحه باندې امام منذری یو حدیث روایت کړی دی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. معاذ ابن جبل فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو فرمایل حدیث دی چې یو څو شپې او اوس په حدیث کې هغه شپې خودلې دي یو څو شپې دي چې په دغه شپو باندې کوم یو انسان د الله د رضا لپاره عبادت وکړي دې لږه ډېر دانش څومره چې ستا وسع او توفیق وي او ستا استطاعت او په دغه شپو باندې عبادت وکړه. معاذ بن جبل فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وجبت له الجنه. اسمه مرید ټول زندگی مون تیرو الله د رضا او د جنت د حصول لپاره حضور مبارک کو فرمایل په دغه شپو کې عبادت کوونکي لپاره د الله د طرف نه جنت واجبوي. په هغه شپو کې داسې نورو احادیثو کې دغه شپې راغلي دي. په هغه شپو کې د جمعې شپه په هغه شپو کې اول لیلة رجب اوله شپه د بزر کې د میاشتې چې هغه مونږ تېره په هغه شپو کې د وړا اختر شپه ده په هغه شپو کې څلورمه د غټ اختر شپه ده او پنځم نمبر په هغه شپو کې ولیلة نصف من شعبان. حضور مبارک فرمایي د شعبان معظم د پنځلسمې شپه چې کومه پنځلسمه شپه چې براءت شپه ورته یې پنځلسي شپه ورته یې په هغو پنځو شپو کې دا شپه ده چې کوم یو انسان په دې باندې عبادت وکړو محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک نه مستند خبره چې دغه انسان لپاره الله جل جلاله جنت واجبوي. اوس موږ خدای پاک جل جلاله مؤمنانو مسلمانانو له الله تعالی جنت ورکړي دا ډېره ښه خبره. موږ یو چې خدای پاک ټول جنتیان ټول خدای پاک جنت ورکړي او بلا حساب او کتاب له جنت ورکړي. او بیا همدغه د شپو خبره چې دې سره ریلیټډ ده سره تعلق ساتي عبدالله ابن عمر حضور مبارک فرمایي ګوره په عبادت باندې جنت مې راوړي او دعا یې څنګه دعا چې په دغه شپه باندې مؤمن مسلمان د براءت په شپه باندې چې کومه روانه ده چهارشنبې شپه ده او مؤمن مسلمان دعا پکې وغواړي. موږ تاسو څومره شرعي حاجات دي مضبوط او اساسو شرعي حاجات اسلام سره برابر خبرې څوک یې وغواړي. عبدالله ابن عمر فرمایي لا يرد فيهن الدعاء. رب العزال په دغه پنځو شپو کې دعا کوي. سبحان الله. چې دعا وکړي خامخا قبلې هغه الفاظ یې دا وایم او دا څو د الفاظ مصنف عبد الرزاق دا یو محدث دی هغه په خپل کتاب کې عبدالله ابن عمر السنن الكبرى للامام البهقي امام بهقي کتاب دی فضائل الاوقات امام بهقي کتاب دی. دا ټول دا خبره عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره دا روایت کړی ده چې خمس لیال لا يرد فيهن الدعاء. پنځه شپې پنځه عبدالله ابن عمر فرمایي او دا کتابونه مې ما ته وښودل چې حضور مبارک فرمایي چې پنځه شپې لا يرد فيهن الدعاء چې په دغه پنځو شپو کې د رب متعالی د شریعت سره سمه او برابر هر کس په دعا په ځمکه باندې زما امتي وغواړي رب لا یزال خامخا قبلې. خامخا قبلې. اوس دا خلک یې چې موږ تاسو دعاګانې هغه قبول نشي. هغه کوم شپې اول لیلة الجمعه اول د هغې شپه د جمعې ده و اول لیلة رجب او اول شپه د رجب ده ولیلة العید او دوه شپې د اخترونو دي ولیلة النصف من شعبان او د پنځلسي شپه د شعبان المعظم د شب براءت شپه د پنځلسي شپه دا شپه عبدالله بن عمر فرمایي
لا يرد فيهن الدعاء دغه شپږی چې سړی له باندې د الله جل جلاله د رضا لپاره عبادت کو بیا خپل رب متعال تلاش وچت کا نو په دغه کې د انسان دعا چرته داسې نه شي چې الله جل جلاله نه قبول کړي رب متعال په خپل باندې تا आवाज کا چې ازما بندا کس شي ته مانو وړه څه شي ته مانو وړه